بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خادي نو منغا ویلو چې د اسم مختلف تقسیمات په بیانای، معرب او مبني، د اعراب او د بنا په اعتبار سره د اسم دوه قسمونه، معرب او مبني، او پای کې دا ټول اسم متمکن او غیر متمکن، مرفوعات او منصوبات او مجرورات او توابع دا ټول ذکر شول. پرون سبق کې موږ ویلو چې د تذکیر او د تعریف او تنکیر په اعتبار سره د اسم دوه قسمونه دي، یو د معرفه یو د نکره وي. معرفه چې په معین څیز باندې دلالت کول لپاره وځ کړل شي، او نکره چې بغیر معین څیز باندې دلالت لپاره وځ شي. معرفه شپږ قسمونه دي چې په مبهمات یو ځای ذکر کړی دي، او چې په کې اسم اشارات او موصولات جدا جدا ذکر کړل، او چې وخت قسمونه دي. مضمرات دي، اسم اشارات دي، موصولات دي، او معرب باللام ده، او مضاف و معرفه، او معرفه بالنداء ده. نن سبق کې اسماء العدد ذکر کړي. اسماء العدد دې ته ویل کېږي ما وضع ليدل على كميه احاد الاشياء، چې هغه د اشیاء او د افرادو په تعداد باندې دلالت کوي چې دا څونه دي. دا څومره عددونه چې دي 1 2 3 4 5 6 7 8 اخره پورې، دې ته عدد وایي. عدد چې د افرادو د اشیاء د افرادو په کمیت باندې دلالت کوي چې دا څومره دي. تاسو ته انسی د دې عربی کې انسی د انسو د یادول لپاره اسانه طریقه دا ده چې تا د 1 نو ل 10 پورې دا خو لږی کنه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10. دا درته یاد دي کنه. د دې سره تاسو ته دا یاد دي لکه 10 تا 10 وي، 20 تا 20 وي، 30 تا 30 وي، 40 تا 40 وي، او 50 تا 50 وي. یعنی دا اولنی ټکی دي. دا 3 4 خو سبتات کټ کوه او اخر کې سره واونون لګوا. نه 20 30 40 50 او 60 70 او 90 او 100. خالي وس دس د کنه چې وس دا چې سبتا د یو څو ټکی یاد کړل، نو تعالی د کروڑه پورې انسي تا ته یاد شي. څنګه ته لکه ګوره فکر وکړه، لکه تا ته زو سوې مکنه چې ته ماته دا وایا دا 73 دا په عربي کې څنګه وایم، 73 په عربي کې څنګه وایم. نو دې اسانه طریقه ده 70 جمع 3، نو 3 ته 3 وای او دې جمع په دې باندې واو لګو، او 70 تاسو 73 پوه شو مې باندې اسانه طریقه اسانه. لکه تاسو ماته وې زکه ته مچې دا ماته وا 88 ماته وا 88 دا په عربي کې څنګه وایم. لاول بده د حکومت لاول بده احاد بده جدا کم 20 بده جدا کم احاد دی دا ته وای کم ته چې موږ په دې کې یونټ وای یونټ او 10 100 او 1000 کسی پدې کې دی. نو پدې کې یو اولې چې کنه هغه ته احاد وای، ویم ته 20 وای، او بیا درې ته 100 وای، او بیا 2000 وای. واځي نو دا موږ جوړه کوي 80 جمع 8، نو 8 تاسو وای 8 او جمع په دې باندې وځه سره واو، او با دغه ته 80 تاسو 88 دا درنګ کړ دې اسان چلے د 1 نو ل 10 پورې ته بیا لګانا بس خبره ختمه. 1 2 3 4 5 6 وسی کله بیا دې سره ته 100 ملګری کې 100 ملګری کې نو بیا په دې کې طریقه دا نه چې لاول به ای لیکي لکه دا 100 بلی کې بیا وسره احاد لیکي او بیا به 20 لیکي. لکه دا ته مې 165 نو دا ماته ولګل نو بدل جدا جدا کومه 100 جمع 60 جمع 5 نو لاول بدا 100 لیکم. نو دا یو 100 ده 100 و 50 و 60 165 صرف دا یو څو ټکی دي ځکه کنه مزه دي وایي مې باندې اوس تا نن تاسو کومه چې دا ماته ولیکا 47 نو دا به څنګه لیکم څو کولای شي لاول با 40 او 70 په جدا ډول لیکم، بیا با
7 و4 7 4 پوه شو مې باندې ها نو شو مې 567 لیکل غواړي داول با 500 څو شو 5 و 7 و 6 دا مارکر دا صحیح پکوچو دې باندې پوه شئ 567 دې باندې پوه شئ دا بالکل آسان چل دی و دې سره ته ضرب لګاو 1000 نړول با می دغه 1000 لګو 2000 بیا می او بیا احاد او بیا 20 پوه شئ لکه تاسو مې 1567 ولیکا 1000 او نو هغه 1567 هغه پوه شئ چې دا یو څو ټکي دي زده کړل نو ما تاسو ته د کروڑو پورې شی واسره شي د کروڑو پورې خدا فکر بل بوټی کې لاول به جدا جدا کې بیا بل اول دغه قاعده ده لا جدوټ کې لاول به احاد لیکم بیا به 20 لیکم قدری لاول به 100 بیا احاد بیا 20 کسلوري لاول به 2000 بیا 100 بیا احاد بیا 20 په دې باندې پوه شئ دا اسماء العدد دي عدد دا اسماء العدد دي واښه مې باندې په دې باندې تاسو څومره پریکټس کوئ کنه دومره به تاسو ته دا ډېر لري لکه تاسو مې 855 دا برته څو کوئ په عربی کې 855 په عربی کې د لور په داسې جوړه ځکه مې 800 په جوړه ولیکم او زه په جوړه ولیکم 50 په جوړه ولیکم 5 په دا تر نو شروع کا درې 800 نه 8 تسوي 8 ګران دی کنه نه ها آسان دی بالکل آسان دی وایي دغه طریقه ده خالي وسب دم ماته دا وایا دا زوستان د پوس کومه چې ماته 9999 9000 به جدا کما 900 به جدا کما او 99 به جدا ولګا 9000 او 9 دغه به جدا ولګا نو دا وایا 9000 دې کومه 9999 9999 واشه مې باندې بل څه تاسو وایي دغه دا دیوبل نمبرې کې د پوسونه کول دیوبل نمبرې کې دا کول و زمونږه دا زمونږ سبق سنو خدا خو تاسو د ما د ټول چیرې تاسو ته یاد شي زمونږ سبق بل دی سبق زمونږ دا دی چې دا اعداد چې په کوم ځای کې عمر الله اسماء اعداد نو دا ممیز وي سوي ممیز څه ته ویل کېږي چې هغه دا عدد نه ابهام لري کوي یا دا کېل نه ابهام لري کوي یا دا مقدار نه ابهام لري کوي نو دلته کې عدد نه ابهام لري کوي کنه دا څومره چې اسماء اعداد راځي نو دا به مبهم وي او ممیز وي لکه دا یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس سو وایي مې دا مبهم دي نو د دې نه وروسته چې دی نه هغه تمیز راځي څه راځي وروسته تمیز راځي نو دا تمیز به د اسماء اعدادو تمیز به څنګه راځي نو دا خلک نه سوچي چې دا سبق ګران دی نو ګران نه تاسو به اوس وینئ بالکل آسان دی نو په دې اعدادو په طریقه باندې پوه شوئ په انسو باندې پوه شوئ چې انسې به موږ څنګه راوباسو اوس د دې انسو نه بعد د انسو لپاره دا ما تاسو ته چې اسماء اعداد څومره دي دا ممیز وي صحیح وي یعنی په دې کې ابهام وي صحیح به ابهام وي او د دې نه وروسته چې کوم څه ابهام لري ته ممیز وي او دای ته تمیز وي څه دوی ممیز او تمیز په دې کتاب کې چې نه کنه دای په 500 شپږو څخه کې لیکل او دا کمپلیکیټ دی چې تاسو ما دا نه اورېدل په دې باندې تاسو نه پوه کړی کنه نو که تاسو د خپل څه دغه دی ولا راوځو تاسو به نه پوهیږئ په دې باندې نو خپل ځان کوه چې شپږ قاعدې په شپږ قاعدو کې د 1 نه ولا د کروڑ پورې انسي دا به ډېر عادت به زده کړي د دې شپږ سټونه دي نمبر 1 چې نه کنه هغه واحد او اثنان واحد او اثنان د دې سره تمیز نه راځي او دې ته عدد اقل وي څه ورته وي عدد اقل عدد په درې قسم دي یو د عدد اقل وي یو د عدد اوسط وي او یو د عدد اعلى وي
عدد اوسط ایک او دو، عدد اقل ایک او دو ته وایي، ایک او دو ته څه وایي؟ او عدد اعلى پنځه سوزونه دي، 100 200 او 1000 2000 آلاف. دا پنځه چې دي کنه دي د عدد اعلى و 100 200 1000 2000 ډیر ده. د دوه د عدد اقل وي او د پنځه د عدد اعلى وي. د دې په منځ کې چې دا څومره دي کنه د عدد اوسط وي. څو دوی عدد اوسط. نو د واحد او د اثنان لو ولې قاعده لري چې 1 او 2 د دې د عدد اقل وي او د دې تمیز نه راځي. لکه دې څومره چې واحد رجل وبس دغه شنوي رجل یو او رجلان الفا د دې سره تمیز نه راځي. واښو مې معنی بلکې چې واحد څه دی په یو دلالت کوي چې دا تسنیه څه دی په څو دلالت کوي په دوه دلالت کوي. دیمه قاعده هغه د دیمه درېمه څلورمه د پنځمه د چې د عدد اوسط په اړه دي. څه په اړه کې نو په دې کې درېم نمبر قاعده د 3 نو اخله د نو پوری د 3 نو والا درېم نمبر قاعده د 11 12 21 22 31 32 او دا 91 پوری. واښوي څلورمه قاعده د 3 نه د 19 پوری او دا 23 نه 29 پوری او د شیزه د 93 نه 99. پنځمه قاعده د من سره دا 20 30 عقود دي ته عقود څورته وي عقود ورته عقود او عقود کې سره دي 20 30 40 50 60 وغيرها او چې نمبر قاعده د عدد اعلى ده. دې باندې پوښتنه ده په دې باندې پوښتنه تاسو اولنې قاعده د څه سره د 1 او د 2 د څه مبارکه 1 او 2 مبارکه د عدد اقل مبارکه څلور قاعده چې د عدد اوسط دي په دې کې اولنې قاعده یعنی اصل کې دویمه نو په دې کې اولنې ده د 3 والا نه نو پورې بیا د 11 12 21 22 31 او دا یا د هر یو د اولنې دوه دي او بیا څلورمه قاعده 3 نه 29 پورې 30 نه 29 پورې 3 نه نه پنځمه د عقود ده عقود 20 30 40 50 60 70 80 90 واښو مې باندې او عدد اعلى د 100 نو موږ له ولې قاعده ویلا چې د 1 او د 2 کو تمیز نه راځي د 1 او د 2 تمیز نه راځي. نمبر 2 قاعده د 3 نو هغه د 9 پورې د دې تمیز با خلاف العقل لازم تمیز به سي خلاف العقل. خلاف العقل مطلب دا دی د تمیز مذکر او د عدد به مؤنث استعمالي که تمیز مؤنث او د عدد به مذکر استعمالي. لکه دې په مثال ثلاثه رجال واښوي نو غره تمیز د دې مذکر دی جو عادل سره مؤنث د 3 والا ښه اوس په دې کې په خبره به مونږ زکو یو خو بدل زکو کنه چې د تشکیل او د تانیث په اړه کې به زکو او دویم دا چې دا به مونږه د تمیز د واحد تصدیق په اړه کې به زکو. نو د 3 والا د نو پورې با تمیز دا خلاف العقل برازي او جمع مجرور برازي سم برازي جمع او مجرور غیر ثلاثه رجال او دو سوين ثلاثه نساء نو ګورل لګي دا تمیز د 3 والا د نو پورې نو دا تمیز دا مؤنث ته جو دغه ممیز سره راغله مذکر راغله او دا جمع مجرور ده. واښو مې باندې هغه باندې پوښوي جو سوې مې اته کتابونه عربی کې وسم ما 8 کتابین ها 8 كتب ولي ما تمیز مذکر ده نو عدد باندې سره وړو مؤنث راوړو او چې کله رتی نو نه نو پورې تمیز با جمع مجرور راځي صبر راځي 8 کتاب مېل غلط دي. دې خبره باندې پوښوي تاسو نو دغه قاعده سره د 3 نو اغلا نه نو پورې د 3 نو اغلا د نو پورې با تمیز با خلاف العقل او جمع مجرور راځي. خلاف العقل څه مطلب دی؟ تمیز مؤنث جو مفرد عدد با مذکر راوړي او که تمیز مؤنث جو عدد با مذکر راوړي. واښوي باندې یو بل نه بوله. درېمه قاعده
هغه د 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 71 72 81 82 99 91 92 پورې یعنی د هر هغه خود اولنی ټکی اولنی دوا نو پدې کې با دا باندې چوزونه ما چې کله تمیز د دې چې دا به د باندې چوزونو سره موافق وي د باندې چوزونو سره مسوي موافق او تمیز باندې مفرد منصوب راځي تمیز باندې لکه 11 رجلا 11 رجلا مثلا ګوره تمیز نه مذکر ده کنه نو عدد باندې چوزونه چې نام مسرو مذکر راو پوه شئ په دې کې په دې مخکې کې زما یو خبره یې راشوه چې لکه د 3 واغله د 9 پورې با تمیز با مفرد مجرور جمع مجرور راځي او په شرط دی باندې چې دا د دې په تمیز کې د 100 او الف نه راغلي کدی په تمیز کې 100 نه راغلي وګنه نو بیا با مفرد مجرور راځي وروسته بیا وایي دا په دې اخرنی کې بیا وایي پوه شئ د 3 واغله د 9 پورې تمیز دا با جمع مجرور راځي او چې کله د دې په تمیز کې این نه راغلي کله په تمیز کې 100 نه راغلو نو بیا هغه مفرد مجرور بیا وستوال صحیح ده دویم نمبر قاعده د 11 12 21 22 د دې په اړه کې ده د دې څه قاعده ده چې کله تمیز مذکر وو نو د عدد باندې جزونه به مذکر راځي او که تمیز مؤنث وو نو د عدد باندې جزونه به زتا د مې 31 خزي څنګه به ما 31 امرأة تمیز به مفرد منصوب راځي صبر راځي مفرد منصوب راځي پوه شو مې باندې یو په دې باندې پوه شوي ها درې قاعده مونږ اولنې قاعده نه څه په وار کې دا 1 او 2 په وار کې 1 او 2 په وار کې څه قاعده ده چې د دې تمیز نه راځي دې تمیز نه راځي د دیمه قاعده نه څه په وار کې دا د 3 نه 9 پورې د 3 نه 9 پورې د دې څه قاعده ده د دې تمیز با خلاف العقل خلاف العقل څه مطلب دی چې د دې په تمیز کې الف نه راغله دا بیا وشو ان شاء الله او درېمه قاعده د 11 12 21 22 او 31 32 د دې مبارک د دې تمیز په څنګه راځي مفرد منصوب راځي او موافق العقل راځي څه راځي موافق العقل راځي خو شو به باندې څلورمه قاعده د 13 نه د 19 پورې د 23 نه د 29 پورې د 33 نه د 39 پورې د 43 نه دغه شان د 93 نه د 99 پورې نو د دې تمیز با چې د دې تمیز چې مدغه مذکر وو نو د عدد اولنې جز بل دي مخالف راځي د تمیز اولنې جز بل دي مخالف راځي او په عقود کې بس تبدیلی نه راځي لکه دوی مې 33 سړي وثلاثه وثلاثون رجلا تمیز به مفرد منصوبي او د عدد اولنې جز به د تمیز مخالف وي اولنې جز به دا مفرد مقدار تمیز مخالف وي د تمیز مفرد ک تمیز مذکر او د عدد اولنې جز به مؤنث راځي او ک تمیز مؤنث نو د عدد اولنې جز به سره راځي مذکر راځي تقریبا پوه شئ ها تقریبا پوه شئ تاسو ک تمیز اولنې جز د دغه ګوره عدد د مذکر دی د تمیز اولنې جز سره مؤنث راوړل شوی پوه شئ مې باندې لکه دې لپاره بل مثال تاسو وایي لکه په خپل باندې جوړه 78 کرسي 78 کرسي نو 78 کرسي به څنګه ما 70 او 8 ثمانية وسبعون كرسيا لکه پوه نه شو بلې باندې ها بلې باندې پوه شو تاسو ها بلې پوه شوئ د 23 نواله د 13 نه 19 پورې 23 نه 29 پورې د دې څه قاعده ده چې د دې تمیز با د عدد اولنې جز په مخالف وي تمیز به د عدد اولنې جز وي مخالف وي مطلب سره یعنی که تمیز مذکر وو د عدد اولنې جز په مؤنث وي او که تمیز مؤنث وو د عدد اولنې جز په مذکر وي په دې صورت کې به هم د دې تمیز مفرد منصوب راځي څه راځي مفرد منصوب راځي پنځمه قاعده او عقود په اړه کې ده عقود په بهر حالت کې یو شرط راځي کله تمیز مفرد دغوي مذکر وي او مؤنث وي او عقود باندې بدلېږي
او بل دا چې د عقود هغه تمیز وهم مفرد منصوبي لکه د 30 رجلا هم ویل شي او 30 امرأة هم ویل شي 30 سړي او 30 ښځې پوه شو په دې باندې او شپږمه قاعده هغه د عدد اعلی مبارک ده عدد اعلی سو الفاظ دي 500 100 200 الف الفان او الف پوه شو په دې باندې نو دا به هم په خپل حالت باندې برقرار وي خو د دې تمیز ما مفرد مجرور راځي تمیز به سره دي مفرد مجرور راځي لکه ته 3000 امرأة پوه شو په دې باندې په دې باندې پوه شوئ همیشه لپاره په خپل حال باندې برقرار اگر 100 رجل او 100 امرأة نو 100 رجل هم ویل شي او 100 امرأة هم ویل شي تمیز بلدي مفرد مجرور وي 1000 امرأة هم ویل شي او 1000 رجال هم ویل شي پوه شو په دې باندې الفان امرأتان هم ویل شي او الفان رجلان هم ویل شي پوه شو په دې باندې هغه پوه شو په دې باندې نو ګور دغه زمونږ د اسماء العدد په اړه کې دا قاعده اسماء العدد څه ته ویل کېږي چې دا د شوي لپاره لري چې دا اشیاء د افراد په تعداد باندې دلالت کوي او څه باندې دلالت کوي کمیت په تعداد باندې دلالت کوي ادي د اسماء عدد وي بیا د اسماء عدد دا پیژندلو د جوړولو طریقه موږ وي او د اسماء عدد دا فرایت ساتي چې اسماء عدد همیشه لپاره مبهم وي اسماء عدد همیشه لپاره سوي او د سیس په ځای چې ابهام لري کیږي ایت تمیز وي د سیس په ځای چې ابهام لري کیږي تاسو وي د دې اسماء عدد نه به همیشه لپاره وروسته تمیز راغلي د دې اسماء عدد نه به وروسته همیشه لپاره نو په هغه تمیز باندې بازا دا به د مفرد ویما که جمع به ویما تذکیر مذکر به ویما که مؤنث ویما دا قاعده راغلي د پاره نو ما ویلو چې د دې قاعدو د ټول سبق ته یادولو لپاره شپږ قاعدې دي په شپږ قاعدو کې تاسو اوس ویلې په دې کتاب کې چې دا تاسو یاد وکنه نو په کتاب کې تاسو مثالونه به وایي په مخه وایي او که دا نه یاد تاسو په خپل باندې څه پته ولګی دي او د دې شپږ قاعدې دي اولنې قاعده د 1 او د 2 مبارک ده چې د عدد اقل وي او د 1 او د 2 تمیز نه راځي د 1 او د 2 تمیز نه راځي ځکه دا په خپل باندې چې ګوره د واحد لپاره جدا غټه مفرد ولیکي رجل او د 2 لپاره رجلان ولیکي دویم نمبر عدد هغه عدد اوسط ته عدد اوسط کې څلور قاعده دي نمبر 1 قاعده د 3 نه 9 پورې د 3 نه 9 پورې قاعده دا چې عدد به د معدود مخالف وي عدد به د معدود مخالف وي مطلب دا دی که تمیز مذکر وو جدا عدد با مؤنث راځي او که تمیز مؤنث وو عدد با مذکر راځي او د دې تمیز با جمع مجرور راځي تمیز به سره راځي جمع مجرور راځي لکه ثلاثه رجال او ثلاثه نساء دا مثال بیان ده درېمه قاعده هغه د 11 12 21 22 31 32 41 42 سزا د 91 92 پوری ده د دې قاعده دا چې تمیز مذکر وو د عدد باندې جزونه مذکر راځي که تمیز مؤنث وو د عدد باندې جزونه با مؤنث راځي او د دې تمیز با مفرد منصوب راځي لکه 11 رجلا 12 رجلا 31 امراه درېمه قاعده د 13 نه 19 پورې 23 نه 29 پورې 43 نه 39 پورې او د 60 د 93 نه 99 پورې د دې قاعده دا د تمیز مذکر وجود عدد اولنې جزء بعد د مخالف راځي او که تمیز مؤنث او که مذکر یا مؤنث غیر مخالف راځي که تمیز مذکر او د عدد اولنې جزء مؤنث راځي که تمیز مؤنث او د عدد اولنې جزء مذکر راځي او د دې صورت کې با هم تمیز به مفرد او منصوب راځي څه راځي مفرد منصوب راځي لکه 33 رجل او عقود 20 30 40 50 د دې د په دوه حالتونو کې با یو شدي او تمیز به دې مفرد منصوبي یعنی د 3 نواله د 9 پورې تمیز جمع مجرور ده نو په 11 12 کې هم په 13 19 کې هم او 20 30 کې هم په دې دریوان صورتونو کې با تمیز مفرد منصوب وي واژوي او شپږم نمبر دی عدد اعلی 100 200 1000 الفان او الاف ها د دې تمیز با دا په دوه په یو صورتونو کې راځي د مفرد مذکر او مؤنث باندې لپاره او تمیز به دې مفرد مجرور وي تمیز به سوي مفرد مجرور وي بیا په کې وقایدې لیکل چې هر کله په کلام کې دغه راشي اکای په کوم راشي او دای په کوم راشي او سینګړه په کوم راشي او هزار په کوم راشي
لول به 1000 لیکو بیا به 100 لیکو بیا به احاد لیکو بیا به 20 لیکو صحیح شو لا اوس وګورئ کتاب فصل اسماء العدد اسماء العدد اسماء العدد څه ته وایي ما وضع دا هرغه اسم ته وایي چې وذکر شوی ليدل د پاره د دې چې دلالت وکي على کمیت احال الاشیاء د اشیاء د افراد په تعداد باندې د اخر طرف ترجمه د اشیاء د افراد په تعداد باندې د اشیاء د افراد په تعداد باندې پوه شو په معنی بیا فاصول العدد 12 کلمه اصول د عدد چې کنه دا دولستی تاسو ته مسما په اوله کې دا وی کنه چې د 1 نواله د 10 پورې او 100 او 1000 نور دا څومره عددونه چې د دینه جوړیږي دا څومره چې د دینه لکه تاسو ته مې د 1 نه 10 پورې تاسو انسیز کړلې نو 20 30 خو بیا د نه جوړیږي کنه ما دا سې ته د کټکوا وونون بګه لگاوا او نور د جمع کولو دغه طریقه لا چې لاول به جدا جدا کی بیا به وي اصول العدد 12 كلمه اصول عدد دا دولس کلمې دي لأن نور عددونه دا د دولسونه جوړ شوي دي او کم دي دولس 1 الى 10 يعني 1 نه 10 پورې ايو 100 او ايو 1000 واستعماله من 1 الى 2 على القياس او دا 1 2 چې کنه دا 1 2 استعمال دا په قياس سره کیږي اني للمذكر بدون التاء وللمؤنث بالتاء يعني المذكر لپاره بغیر دا د مؤنث لپاره پتا سره تقول في رجل لقد يوصل مبارك بته واحد وفي رجلين اثنان وفي امراه واحده وفي امراتين اثنتان واثنتان لکه پوه شو به معنی ها د دې سره راځي نو کته سره راولې نو د قياس مطابق براولې نو دا غلولنه قاعده وته اوس دویمه قاعده د 3 نواله رسو پوری ده دا نه پوری نو لور په یاد وای د 3 نواله د نه پوری څه قاعده ده چې د دې هغه تمیز با د عدد خلاف العقل لذي خلاف العقل څه مطلب ده ک تمیز مذکر او د عدد په مؤنث راځي ک تمیز مؤنث او د عدد با او د دې تمیز په مفرد منصوبي ک جمع مجرور به څنګه وایي اوس وګوره ومن 3 الى 10 او د 3 نواله د 10 پورې على خلاف القياس خلاف القياس برازي خلاف القياس ولې پیژنم واعني للمذكر بالتاء يعني د مذکر د لپاره وسه راځي لکه تاسو 3 رجال الى 10 رجال وللمؤنث بدونها او د مؤنث لپاره بغیر د نه تقول 3 نسوه لکه 3 نسوه بدوي او الى 10 نسوه پورې وبعد العشره لکه پوه شو به باندې دا اوس وشولا د 3 د 10 پورې قاعده وشولا و درېمه قاعده من ویلو د سبب بالغ ده 11 12 او 21 22 وبعد العشره تقول او د 10 نورستو بتوي 11 رجلا 11 رجلا ته وګوره څه چل پکې شوی دی دا دوانه جزونه د تمیز موافق دي کنه او مفرد منصوب دی تمیز سره 12 رجلا و13 رجلا 13 رجلا کې چل شوی دی وګورئ دا عدد اولنې جز د تمیز مخالف ته دا عدد اولنې جز د تمیز مخالف الى 19 رجلا و11 امراه و12 امراه و13 امراه الى 19 امراه دا ټول یو شان دي کنه لگا 13 امراه کې څه چل دی تمیز مؤنث ته نو دا عدد اولنې جز مذکر راغله نو دا ضروره قاعده شو وبعد ذلك بنزم قاعده تقول 20 رجلا 20 امراه بلا فرق بين المذكر والمؤنث الى 90 رجلا وامراه الګه پویږي به نو تاسو ته مو وی کنه چې پدې چل نه پوښښ نو پدې باندې بدل کتاب دغه حل نو ویږي بیا 21 رجلا 21 نو به 21 کې څنګه چللې تمیز مذکر ده نو عادت باندې جوړونه سره غلي دي 21 امراه نو قاعده مونږ ویل کنه چې 21 22 31 32 ټولو کې تمیز ولا عدد موافق راځي و22 رجلا و22 امراه 22 امراه کی چل رہے تمیز باندې جزونه سری موافق دي و23 رجلا کی چل رہے
د تمیز مذکر دی نو د عدد اولنې جز د تمیز سره راغلی مخالف راغلی الکه پوهیږئ که نه پوهیږئ و23 امرأة الى 99 رجلا و99 امرأة دغه خبره مې زده کړې ده بھائی چې په دې نه پوهیږي که نه زما په دې باندې نو ځان له ترنګ ورکوه ګرده راګرده نو ثم تقول بیا بتوي بیا وسه پنځمه قاعده شپږمه قاعده د عدد اعلی په باره کې 100 رجل و 100 امرات نو ما ویلو چې د عدد اعلی کې با کتمیز مذکر او مؤنث او دا په خپل حال باندې لکه 100 رجلین کې هم 100 په خپل ځای راغلی دی او په 100 امراتین کې هم په خپل ځای راغلی دی پوه شوئ او تمیز د دې سره مفرد مجرور دی الف رجل و الف امراتین نه بدلیږي نه کنه الف نه بدلیږي را بدلیږي 100 رجل 100 امراتین بدلیږي والف رجل و الف امراتین بلا فرق بين المذكر والمؤنث هغه پوه شوي فإن زاد على المئة کچته زیات شول په 100 باندې یعنی په 100 200 300 داسې شول والالف او په الف باندې یستعمل على قياس ما عرفت نو دا به استعمالول کېږي په هغه طریقه باندې کوم چې تا او پیژندل وسو هغه پوه شوي اوس دغه خبره کوي چې په یو دای کې د راشي چې په هم بګي اکایان هم بګي دایان هم بګي سینګړي هم بګي هزارونه نه لاول به کم قبلي کما نو دا قاعده مونږ ویلا چې لاول به 1000 لیکي بیا به مسو لیکي بیا به اکایان لیکي او بیا به دایان لیکي نو دا خبره په خپل ګوره ويقدم الالف او مخکې کولېږي به الف 1000 په سمانه په 100 باندې والمئه على الاحاد او سینګړي به مخکې کولېږي په اکایانو باندې والاحاد على العشرات او احاد به مخکې کولېږي په سمانه لکه تبه عندي 1121 رجلا زما سره 1121 سړي دي نو 1000 الاول 1000 ولیکو بیا 100 سو لیکو او 21 دی ولیکل هغه پوهیږئ والفان و 222 رجلا څنګه به ما الفان 2000 200 200 22 2222 سړي 4945 امرأة و 4945 زنانه وعليك بالقياس وتجزل القياس کوا پوهیږئ که نه پوهیږئ ها نو چې دغه خبره زمانه نه زده کړي که نه نو بس ځان بیا ترنګونه ورکوه پوهیږئ که نه واعلم په دې خبره باندې اوس د د مخکې قصې د وکړو که نه د صرف د دې وکړو چې لکه ویم به یې څنګه مذکر او مؤنث قاعدې وویله او اوس وروستو د تمیز قاعدې وایي د تمیز قاعدې وایي نو موږ په لاوله کې چې کومې قاعدې بیانولې په بورډ باندې نو هغې کې موږ ټول تمیز یې هم وایي د مذکر مؤنث هم وایي او بیا تمیز به مفرد وایي که مجرور به وایي که جمع به وایي نو دی اوس هغه د تمیز قاعدې کوي واعلم ان الواحد والاثنين لا مميز لها چې دا 1 او د 2 لپاره تمیز نه وي د 1 او د 2 لپاره ولې لأن لفظ المميز ذکر لفظ د مميز یغني عن ذکر العدد فيهما دا به پروا کوي د ذکر د عدد ضرورت وکړي تقول عندي رجل ورجلان واما سائر الاعداد فلا بد لها من مميز او دا نور اعداد چې د دې لپاره تمیز ضروری دی فتقول تبوي مميز الثلاثه الى العشره لتين واغله د 10 پورې تمیز وسنګ راځي محفوظ مجموع یعنی جمع مجرور راځي صبر راځي لکه تبوي ثلاثه رجال او ثلاثه نسوه الا اذا كان المميز لفظ المئه دغه مې راوي کنه کچته مميز لفظ د 100 نو فإنئذ يكون مخفوضا مفردا نو بیا هغه مفرد مجرور راځي واښوي مخفوضا څه دی مجرور مفرد مجرور راځي لکه 300 و 900 والقياس قياس خدای ته 300 یا 300 ویل شي لکه پوښوي وذا د غیاري نه واغله د 99 پورې ومميز 11 الى 99 منصوب مفرد د غیاري نه واغله د 99 پورې به تمیز مفرد منصوب وي لکه تبه 11 رجلا 11 امراه 99 رجلا 99 امراه او په عدد اعلى کې ومميز 100 و1000 وتثنيتهما وجمع الالف مخفوض مفرد د 100 200 1000 2000 د دې برادي مفرد مجرور لکه 100 رجل 100 امراه 1000 رجل 1000 امراه و100 رجل 200 امراه والف رجل والف امراه و3000 رجل و3000 امراه وقص على هذا هغه په بنشوي نو ما دا سوي چې په دې شپږ صفو باندې واره پويږي چې کله زموږ 15 منټه خبر اوري بیا راته وایم چې د عدد او د معدود قاعده په دې سبق کې موږ ذکر کړي د عدد او د معدود قاعده موږ ذکر کړي
عدد دغه ته ویل کېږي د 1 نه والا د څومره انسي چې دی ته عدد وای عدد څه ته ویل کېږي د پاره د واغه اسماء ته ویل کېږي د پاره چې وس شوي چې با د یو سیس با افراد په تعداد باندې دلالت وکي او د دې 1 او د 2 لپاره تمیز ناراضي د 1 او د 2 لپاره تمیز ناراضي د نور اعداد د 3 نواغله د دې لپاره چې موږ دغه وایو تمیز وایو تمیز ولې د لپاره مو وایو ځکه د اسماء عدد مبهم دي اسماء عدد سری مبهم دي او د دې نه ورسره د ابهام لري کول لپاره چې کوم څه زره دیغه تمیز وي نو موږ ته بلګي د تمیز قاعده بیانې د تمیز قاعده د لګي د تمیز مبارک یو دوه خبرې استکو یو خبره ده چې موږ په کوم ځای کې به تمیز مذکر وایو په کوم ځای کې به مؤنث وایو او دویمه خبره موږ دا استکو چې په کوم ځای کې به مفرد مجرور وایو په کوم ځای کې به منصوب وایو په کوم ځای کې به جمع وایو په کوم ځای کې به مجرور وایو دا دوه خبرې موږ استکو نو په دې کتاب کې جدا جدا لیکل دي موږ د یادولو لپاره د اسانولو لپاره یو ځای باندې وایو موږ وایو د 1 او د 2 د عدد اقل وای د دې تمیز ناراضي ضرورت ورته نه نمبر 2 عدد اوسط عدد اعلى 100 200 الف الفان او الاف دي 500 عدد اعلى وای دا عدد اقل او د عدد اوسط په میز کې یعنی د 3 وخت د 99 پورې چې څومره من سيري هاي ته لګي عدد اوسط د دې کې ټوټل شپږ قاعده دي عدد اوسط څلور قاعده دي نمبر 1 قاعده د 3 واخله د 9 پورې د 3 واخله د 9 پورې قاعده دا چې دا عدد با د تمیز مخالف راځي تمیز بر عدد مخالف راځي که تمیز مذکر نو عدد با مؤنث راځي او که تمیز مؤنث نو عدد با او د دې تمیز با مفرد جمع مجرور راځي د دې تمیز با جمع مجرور راځي ویمه قاعده ادا عدد اوسط په باره کې ویمه قاعده 11 12 21 22 31 32 او 41 42 او 91 92 د دې پورې د خشن نو د دې تمیز با د عدد موافق راځي مطلب دا دی ک عدد مذکر د عدد مذکر جو معدود په مذکر راځي او ک عدد مؤنث جو عدد با معدود په مؤنث راځي او د دې تمیز با مفرد منصوب راځي صبر راځي مفرد منصوب راځي درېمه قاعده هغه د 13 نه واخله د 19 پورې د 23 نه د 29 پورې د 33 نه د 39 پورې او دغه شان د 93 نه واخله د 99 پورې د دې قاعده دا ده چې د تمیز با د عدد د اولنی جز مخالف راځي که تمیز مذکر او د عدد اولنی جز با مؤنث راځي که تمیز مؤنث او د عدد اولنی جز با مذکر راځي او په دې صورت کې به هم تمیز مفرد منصوب وي څلورمه قاعده هغه د عقود مبارک ده 20 30 40 50 20 30 40 د دې تمیز با د قهر څنګه په عدد کې با فرق ناراضي او د دې تمیز به هم مفرد منصوبي لغه 20 رجلا 30 امراتا 40 رجلا 50 امراتا وغيرها پنځمه قاعده د عدد اعلی مبارک ده عدد اعلی مبارک ده قاعده ده چې د دې د تمیز با د عدد سره یو شانت راځي عدد به نه بدلیږي را بدلیږي په دوه صورتونو کې لکه 100 رجلن هم رشي 100 امراتن هم رشي 1000 رجلن هم رشي 1000 امراتن هم رشي او په دې صورت کې با د 100 د 200 د 300 د 400 د 100 200 1000 2000 د دې تمیز با مفرد مجرور راځي صبر راځي مفرد مجرور راځي او چې کله الاف جمع را لګنه نو بیا به هغه تمیز با جمع مجرور راځي الاف با جمع مجرور راځي ثلاثه الاف واښو به باندې الهغه به خبره باندې څه پوښولای دا سبق دی نو دا واړو شابه دا خصيصي واړوي چې دا قاعده له ولته اوس په یادو باندې یاد شي بیا والو کتاب کې ما مثالونه باندې پوهیږي کدا صبح یادو باندې پوښي بری باندې نو تاسو ګره کوشش وکړئ په دې باندې پوهیږئ